نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. زما محترم و مسلمانانو ورونو د ټول نړۍ د کلیپ واوري دا غینه پس مختصر غونډه گفتگو په دې باندې بیا کوم. د عربی دی او قبر لفظ هم د عربی دی پس ثابت قران پاک کې تمال عذاب قبر لفظ راو بس تفصیل وزره د خلکو ومنم. د قبر عذاب شته د قبر عذاب په دې باندې خو درې څلور کلیپونه دي نو د قبر عذاب په مړو تور کولای کیږي نو چې مړو تور کولای کیږي کنه نو د ژوندۍ چې کوم په عذاب کې مبتلا دي دا هغه مونږ نه کوو چې د غیب د خبرو او په غیب د خبرو بس ورپسې کیږو مونږ چې د تور خبرو د لاندې کوم څه پته ده خو لیکن په قران کې تذکرہ نه په قران کې عذاب لفظ د عربی دی او قبر لفظ هم د عربی دی په ثابت قران پاک کې تمال عذاب قبر لفظ راو بس تفصیل وزره د خلکو ومنما بل خبره محترم مسلمانانو ورونو تاسو دا کلیپ واورئ په دې کې کاری برکت علي په نوم باندې چې دا کم کس دی د عذاب قبر متعلق د دنه تپوس شي نو د هغه په جواب کې څوي وي قبر عذاب اخو مړو ته کیږي دا ژوند چې په عذاب کې مبتلا دي دا غي غمول نه کوي چې د غیب په پس کیږي یو خبره دا وکړه او دویمه خبره دا وکړه چې کله مونږه د خاور لاندې کونو بیا مونږ ته څه پته لګي او دریمه خبره دا وکړه چې د عذاب قبر لفظ دا د عربی دی او دا په پورا قرآن مجید چې کوم دی نو وای نشته نو مسلمانانو ورونو دغه مختصر غونډه وضاحت کوم سر د دې لپاره چې زموږ مسلمانان په دې شکوک او شبهاتو کې چته مبتلا نشي صرف په دغه نیت باندې او دا خپل فریضه ګڼم زموږ د مسلمانانو دا عقیده ده چې انسان وفات شي قبر ته لاړ شي په قبر کې دته چې کوم دی عذاب ملاویږي که چرته د عذاب مستحق وي او د دې روح د جسم سره دومره تعلق وي چې دا میت عذاب مخصوصوي او دا عقیده د قران کریم نه د احادیث مبارکونه دا ثابته ده په دې ان شاء الله چې د تفصیلی موقع ملاو شو تفصیلی خبره په دې باندې کوو خو صرف دغه خبرو صرف لغون ته جایزه اخلو چې دې کوم خبرې کوي د دې شبهاتو مختصر او وضاحت کوو د جوابات کوو چې د مسلمانانو د زړونو شبهات او د شکوک د دې متعلق د لري شي د لومبي خبره د دا کړی دا د عذاب قبر متعلق ویا خو مړو ته کیږي دا ژوند چې په عذاب کې مبتلا دي وي دا غوي فکر ولنه چې دا غیب په سکی نو زما د طرف نه په دې باندې وضاحت ده چې ګوره د قبر عذاب دا غي فکر کول او غمنل او د دنیا خلک چې کوم په عذاب کې مبتلا دي د دې فکر کول په دې ډول کې خو هیڅ قسمه تعارض او تناقض نشته چې ته دا خبره کې چې هغه عذاب خو مړو ته کېږي د دې ژوندو ویلې فکر نه کوي یو خبره خدای چې تا دا خبره کوي چې هغه مړو ته کېږي نو دا ژوند چې په عذاب کې مبتلا دي نو دا غیغه مول نه کوي تاسو ته ماوي چې په قبر کې میت ته کوم عذاب ملاويږي نو د روح د جسم سره دومره تعلق دی چې هغه میت هغه عذاب مخصوصوي تکلیف مخصوصوي درد و ترسي تکلیف و ترسي او بل د قبر د عذاب منل او د دنیا کې چې کوم خلک په عذاب کې مبتلا دي هغه فکر کول په دې ډول کې خو څه قسمه تعارض نشته چې ته وی چې داغه فکر کو نو داغه په داول نه کو نو دا خو دواړه یو زم چې کوم دینو کې دي چې څه قسمه تعارض دي دغه څه تعارض نشته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې لوی هستی ده
هغه زما ستاره پر نمونه ده. هغه د قبر د عذاب په باره کې امت ته دا وینا کړې ده چې تاسو ګورئ د هغې نه پناه غواړئ، او بار بار په احادیثو کې ذکر راغلی او پناه ته غوښتل شوې ده. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم دی په دنیا کې چې کوم خلک په تکلیف کې په مصیبت کې مبتلا دي د هغې فکر هم کړی دی. نو په دې دواړو کې هېڅ قسمه تعارض او تناقض نشته دی، بلکې د قبر د عذاب فکر چې وي نو په دنیا کې خلک د عذاب کې مبتلا دي، چې کله د قبر د عذاب یره وي نو دنیا کې چې کوم خلک په عذاب کې مبتلا دي د هغې فکر وي نو د دې عذاب نه بچي، بلکې دا خو د هغې باعث دی. ځکه یو کس چې قبر عذاب مني دی و ګناه نه کوي، نافرماني به نه کوي، د دنیا مصیبتونو نه پریشانونو نه د عذابونو نه به بچ وي او ظلم زیاتې به دی نه کوي، د عذاب قبر فکر به یې ورسره. نو په دې دواړو کې خو تناقض نشته، ټکراو نشته دی. نو چې ته دا خبره کې چېرې د قبر عذاب فکر کوو نو د ژوندو خلکو فکر ولې نه کوو، دا خبره ستا بالکل ټیک نه ده. دویمه خبره دا کوي چې د غیبو پسې کېږو نو د ژوندو خلکو فکر ولې نه کوو. نو د غیبو پسې کېږو ته خو د قرآن نارې وغې او اوس وایې چې د غیبو پسې کېږو او د قبر عذاب منو او د هغې فکر کوو نو د ژوندو فکر ولې نه کوو. نو غیبو پسې کېږو، د غیبو خو چې کوم دی هغې پسې خو به کېږي. هغه قرآن ویلي چې په غیب به ایمان راوړي، الذین یؤمنون بالغیب، د متقیانو صفت دا دی چې په غیب باندې به دوی ایمان راوړي. او دی وایي چې د غیبو پسې کېږو هغه خبره چې کوم دی مونږ منو نو د ژوندو فکر ولې نه کوو. نو ته خو د قرآن نارې لګي، دلته نو اوس قرآن هېر شو. قرآن کریم وایي الذین یؤمنون بالغیب، متقیان هغه خلک چې په غیب به ایمان وي. الله مونږ نه دی لیدلی، الله مو ایمان دی. جنت مو نه دی لیدلی، په هغې مو ایمان دی. جهنم مو نه دی لیدلی، په هغې مو ایمان دی. ټول په غیب باندې ایمان دی. نو اوس په دلته دا وایي چې په غیب پسې کېږو نو د ژوندو فکر ولې کوو، جنت او جهنم به ولې منو؟ دا سوال بالکل ستا فضول وي. او دریم نمبر بیا دی وایي چې وایي کله مونږ هغه د خاورو لاندې کړو نو مونږ ته څه پته لګي. دا اوس خبره ده؟ تا جنت لیدلی دی، جهنم دې لیدلی دی چې تا هغه منې؟ تا چې یو څیز نه لیدلی نو ته باید هغې نه انکار کړې، او د یو څیز پته نه وي نو دا د هغې د عدم وجود دلیل خو نه چې هغه شی شته دی. تا نه یې لیدلی، تا ته پته نشته، قرآن حدیث نه د عذاب قبر ثابت نه دی چې ته وایې چې ما ته څه پته ده چې د خاورو لاندې کړم. تا ته پته نشته، خو د الله رب العزت د قرآن کریم نه دا ثابته نه دا مسله د عذاب قبر، د پیغمبر د احادیثو مبارکو نه ثابته نه ده. په احادیثو کې وضاحت سره دا ذکر نه دي. دا عجیبه غوندې سوال او جواب شروع دی. د دې د وجې دا شبهات دي، صرف هېڅ قسمه دلیل مدلیل په دې باندې نشته. اوله بیا وایي په پوره قرآن کریم کې وایي د عذاب قبر لفظ نشته. یو که چا ماته وخیلو وایي زه به یې ومنم سره د دې تشریحاتو. نو دا سوال دی چې عذاب قبر لفظ په قرآن کې وایي نشته، لهذا عذاب قبر نه منم، دې نه انکار. دا څه خبره؟ عذاب قبر لفظ که نشته خو عذاب قبر خو ثابت دی د قرآن نه، د احادیثو په رڼاو کې، او دا رنګه د احادیثو نه ثابت دی. نو ته بس چې لفظ پکې نشته دی نو بس د دې نه به انکار کې. که ستا دا اصول ومنلی شي چې عذاب قبر لفظ نشته دی نو ځکه عذاب قبر نه انکار کوم، نو زه بیا تا باندې سوال وکړم چې په پوره قرآن مجید کې د الحمد نه واخلې والناس پورې د توحید لفظ ته ماته وښیه. ته د توحید نارې وهې، په پوره قرآن کې توحید لفظ ته ماته وښیه. نو چې توحید لفظ په پوره قرآن کې ته نشي کولی او نشته دی نو ته به توحید د عقیدې نه انکار کوې. سبا به څوک راپاس یا به دا وایي چې توحید لفظ په پوره قرآن کې نشته دی نو لهذا توحید عقیده وایي موږ نه منو، دې نه انکار کوو. نو دا سوال به ټیک وي. دغه رنګې ستا دا حال. د دې د وجې دا ټول شبهات دي، شکوک دي ستا. نو مسلمانانو ته به زما دغه درخواست دی چې دې شکوک او شبهاتو پسې مه کېږئ. مستند علماء کرام هغوی مخې ته کېنئ، د قرآن او په حدیث باندې ځان پوهوئ، او دې شکوک او شبهاتو پسې بالکل مه کېږئ.
الله رب العزت ته زموږ د ټولو مسلمانانو د عقیدو حفاظت وکړي او الله دې موږ ټول ته چې کوم دی د دین سمجھ نصیب کړي او باغی باندې عمل کول توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.